السلام علیکم. نن زه تاسو ته د یو ډیر انټرسټینګ کیس سره راغلی یم. دا زما پیشنټ نور رشید د تعلق د جوړ بونیر سره دی. تو څه کار کې؟ زه جی استاد یم. استاد یې ټیچر یې. نو د دا دغه دی چې موږ خو اکثر تاسو ته داسې سټوریز ووایو یا داسې مریضان درته وښیو چې هغه د علاج سره ښه شوي او ټیک ټاک یې، خو د ده په کیس کې هغه سټوري نه ده. د ده سټوري لږه بدله ده. ده ته موږ میډیکیشنز ورکړي خو د ده پې څه خاص ګزاره شوي نه ده. هغه دردونه یې هماغه شان دي. خو ده یو دوه ښه کارونه کړي دي. هغه دوه ښه کارونه دا دي چې یو خو ده ته چې کوم میډیکیشنز هغه پرسکرپشن موږ ورکړی هغه د ښه ریګولر خوړلی دی. بل اکثر مریضان داسې وي چې هغه دوایي شروع کړي او ښه کېږي نه، نو هغه وایي چې بس یاره زه خو په دې دوایي ښه نه شوم او په دې ځای کې نور زما کار نه کېږي، زه به بس اوس بل خوا به دغه کوم. نو ده هغه نه دي کړي. دی راغی او خپل فالو اپ له راغی. نو دوه خبرې د ده په دغه کې پازیټیو دي. هغه دا دی چې د خپله دوایي ریګولر خوړلې ده او د خپل فالو اپ دپاره دلته راغی. نو اوس به دته ما یو څو ټسټونه نور ولیکل، ټسټونه به وله هم کوم او بیا به ورته میډیکیشنز چینج کوم. کله چې ډاکټر دوايي ولیکي نو ضروري نه ده چې په اولني کنسلټیشن کې د دې مریض ټولې مسلې حل شي. بعضې وخت کې د صحته پورې علامات ټیک شي. هغه که په هره بیماري، یوازې د جوړونو نه، که د زړه مسلې، که د پړپوس مسلې، د لنګز وي، که بلډ پریشر وي، که شوګر وي، په یو کنسلټیشن باندې څوک ښه کېږي نه. نو فالو اپ چې دی هغه د خپل ډاکټر سره انتهایی ضروری دی. تاسو که د یو ډاکټر نه بل ډاکټر ته ځئ نو هغه بیا هغه نوي هیسټري هغه بیا تاسو د هغه دپاره بیا نوي یې. تاسو چې خپل هغه بل ډاکټر له بیا لاړ شئ چې کوم اوله پیره تاسو کتلي یا یو دوه پیرې مو لیدلی وي هغه ډاکټر یا درې پیرې، هغه تاسو هغه هیسټري ورته ټوله معلومي، ټوله قصه ورته پته وي او هغه ټول ریکارډ د هغه سره وي. نو په دې وجه باندې که تاسو تکلیف هر قسمه وي د خپل ډاکټر سره، هماغه ډاکټر سره چې کم تاسو لیدلی یئ د هغه سره خپل کنسلټیشن کوئ. که فرض که د څه وجې نه ستاسو ډاکټر تاسو ته دا ووایي چې یاره ته اوس بل ډاکټر له لاړ شه، یا په هغه فیلډ کې یا په بل فیلډ کې، نو هغه تاسو کولی شئ. نو ستا دردونه څنګه دي؟ دردونه دي هماغه شان دي؟ زما چې دردونه ښه شوي نه دي، خو ستاسو د هدایت مطابق ما دوایي پرېښودې نه ده. نن د سهار د راتلو پورې ما دوایي خوړلې ده. دویم نمبر دا ده چې لکه زه مطلب ناامیده نه یم چې لکه زه د یو لومبی کنسلټیشن سره ښه نه شوم چې زه بل پله ځم، نه چې زه به ستاسو فالو اپ کوم چې دا دی د نن پورې ما ستاسو فالو اپ کړی. په کلي کې داسې چا نه دي ویلي چې یاره په دې دوایي خو تو ښه نه شوې، پرېږده مړه بل خوا لاړ شه، یا په دې دوایي څه کې دا پرېږده دا په منځ کې دغه که داسې په دې پیسې ضایع کړي؟ داسې نه ول شوي؟ داسې به شوي، خو زه داسې دغه نه کوم چې زه د ستاسو د وړاندنۍ خبرې سره اګري یم او د دې نه زه مطمئن یم چې د وړاندې سره لازمي نه ده چې انسان د هغې سره ټیک شي، بلکې خپل ډاکټر فالو اپ کول غواړي تر څو پورې چې هغه تاسو بل ته ریفر کړي نه یا د رخصت نه یې درکړي. نو زه ستاسو د دغې خبرو سره اګري یم، ما ستاسو په دغې خبرو باندې عمل کړی دی. نو دا علاج داسې یو شی دی چې په دې کې هر قسمه دوایي کوي. موږ له لکه داسې ډېر مریضان نه شي چې ښه شي، ځینې داسې مریضان چې هغه په اوله پیره باندې ښه نه شي، خو هغه خپل فالو اپ پکار دی، د خپل هغه ډاکټر هدایت هغه اورېدل پکار دي، دوایي په ټایم اخیستل پکار دي. او دا خبره پکې شته چې که فرض که تاسو ته ساید افیکټ کېږي نو هغه بیا تاسو خپله میډیکیشنز یا دوایي بندولی شئ. ښه بهتره به دا وي چې تاسو خپل ډاکټر کانټیکټ کړئ په فون په ذریعه باندې، یا څوک ورولېږئ چې چیټۍ ورته وښئ. که دغه نه وي نو بیا لوکل چې کوم ډاکټر دی د هغه نه هم مشوره اخیستی شي چې یاره دوی ته دا څه ریاکشن شو یا څه تکلیف ورسره وشو دا دوایي سره، نو هغه بیا بندېدی شي. خو بیا به تاسو هغه خپل کنسلټیشن بیا کوئ. نو د جوړونو په مرضونو کې خو خاص کر دا یوه خبره ده چې موږ چې کله مریض وګورو نو په اولني کنسلټیشن کې د هغه ټوله هیسټري واخلو، د هغه ایگزامینیشن وکړو، ټسټونه له یې ورولېږو، دوایي ولیکو. خو چې کوم انفلمیټري ارتروپاتیز دي یا کنیکټیو ټیشو ډیسارډرز دي یا ویسکولایټس دی، نو په هغې کې بیا دا ده چې دوی ته ریګولر فالو اپ پکاري، د دوی خپل ټسټونه یې هغه وخت په وخت کول پکاري. دا ټولې ډېرې ضروري خبرې دي او فالو اپ پکې ډېر زیات ضروري دی. ما چې څومره مریضان وکتل په هغې کې چې کم پیشنټ خپل فالو اپ په وخت باندې کوي نو هغه زیات ښه وي. چې کم مریضان لکه په خپل ټایم را نه شي او 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې پې تېرې شي نو چې څومره پې ډېر ټایم تېر شوی وي نو دومره د هغه تکلیف زیاتېږي او زیات شوی.
نو دغه لګونته کې یو میسج و چې د خپل ډاکټر کنسلټیشن تاسو په وخت کوئ او دوايي د چې کوم هدایات وي یا انسټرکشنز وي د هغې مطابق خورئ. ډېره ډېره مننه.